ته به څنګه پته لګي چې مانه الله رضا دی او مانه الله خفه دی. چې کله بندنه الله خفه شي، کور تینا علی نه، گاڑی تینا علی نه، جیداد نه اخلاص کی نه، بیماری پیراولی نه، د الله د ناراستیا دلیل دی. چې کله بندنه الله خفه شي نو الله تینا د سجدی توفیق والی. دی سجده التنده الله ته نه لګي، دا د الله د ناراستیا دلیل. چې پنځه ټیمه دی الله ته تنده لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښي. یو ټیم دی تنده الله ځان ته نه پرېږدي. الله درنه د سحر د مانځه د سجدي توفیق اغستی. سحر دی الله تنده ځان ته نه پرېږدي، معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تنده الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تنده دی الله ځان ته نه پرېږدي. دا تنده الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما مونځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو مون نه پس د بل مونځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني مونځ د قبلېدو دلیل. سحر مونځ دې وکړه، هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالې پته لګي د سار مونځ دې الله ته قبول شوی و، نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوست. یو مونځ دې وکړو بل نه کېږي، پته لګي چې دا مخکنی مونځ دې الله ته نه دی. دا د سحر مونځ چې مونږ نه کوو په دې لږ غور وکړئ، ټول غور وکړئ خپل ګریوان کې هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سحر مونځ د خلقو نه پاتې کېږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي ځکه به د سحر مونځ ته نه پاتې. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله ولا د سحر د مانځه توفیق ورنکړي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمې وي. دا مونځ الله ته نه قبلېږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږي. چېرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي. د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ سړی وکړي او بیا د ګناه ونه کړي او اوده دې شي، سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به یې سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي، سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله ولا توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي. چېرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي، تندې نه پرېږدي. چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه اودس وکړي، په ده شیطان دمونه کړي هغه دمونه ټول ختم شي. او دی چې په صف کې ودرېږي اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي، ټوله ورځ یې روښانه، ټوله ورځ یې روښانه. چې دا سحر مونځ یې نه یې کړی دی پاسي د شیطان هغه غوټې ترې تاوي، نږدې که سم کار کوي نو هغه مرانه لګي، ټوله ورځ یې بد اوځي. دا د شیطان هغه دم د ده نه تو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي، څه وجه ده؟ ماسخوتن مونځ کې کمې دی یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږو. دا به وي خامخا به دا وجه وي. سړی دی د ماسخوتن مونځ ښه ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي اوده دې شي چې سحر دې مانځه له الله پاسي که نه پاسي، ده ته توفیق میلاویږي که نه. دا د ماسخوتن مونځ به د سحر مانځه له پاسي. نو چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ترې نه د سجدې توفیق والي، بیا یې تندې ځان ته نه پرېږدي. فسجد الملائکة کلهم، سجده وکړله فرشتو، کلهم ټولو وکړله. ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به کړي او بعضو به نه کړي، ډېرو به کړې وه
نو الله وی فرشتو سجده وکړه، نا وی کلهم ټول کړي یو پکیم نو پاتش اجمعو پیړې وکړلا په جمع سره. نو ذهن ته دا سوال راته چې بازو به یو ټیم کړي بازو به بل ټیم کړي. الله وی اجمعون پیړه په یو ټیم ټول د الله حکم ومن الا ابلیس مگر ابلیس سجده اونکړه. د زمون سره دشمنی شروع شوله. دا زمون د نیکه د آدم علی السلام دشمن دی او د هغه وخت نه د انسانانو سره دشمنی ده. نو د دشمن اوایي او د دشمن تسلیم کا. الا ابلیس مگر ابلیس سجده اونکړه. ابا انکاریو کو ایکون مع الساجدین چې شیدې د سجده کوونکو سره د دین انکارو کو. نو د آدم علی السلام سره دشمنی شروع شو. فرمایي و اذ قال ربک هر کله چې وی ربستا للملائکه فرشتو ته انی خالق بشرا چې بشک ز پیدا کوم یو بشر لرا من صلصال د خور ټنګار کون کنا من حمئ مسنون د خټي زړې شوی بدبودارینا فاذا سويته نو چې کله ز هغه برابر کم ونفخت فيه او پوکې وکم پاغه کې مر روحي د خپل روحنا فقعوا له ساجدين پس پریوزي تاسو هغه ته سجده کوونکی. فسجد الملائکه نو سجده وکړه فرشتو كلهم طول اجمعون پجمع سرا الا ابلیس مگر شیطان ابا انکارو کو اند دی خبرنا یکونا چشیدے مع الساجدین د سجدہ کون کو